بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د وایس اپ نیشن ګرانو کتونکو. زم ستاسو قربا مې اختر یوسف زی بیا وارث تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو زه هیله لرم چې ټول کتونکي به روغ جوړ خوشحاله آباد او د ژوند په مزو کې به وي. ګرانو کتونکو د وایس اپ نیشن میډیا ګروپ همیشه دا کوشش وي چې خپلو کتونکو ته داسې قسمه پروګرامونه هغوی دپاره نشر کړي چې هغې کې د عوامو فایده وي، هغې کې د کتونکو فایده وي. په دغه لړ کې نن مونږ چونکې صحت سایډ ټچ کړی دی، د صحت سایډ پروګرام مونږ نن د خپلو کتونکو دپاره راوړی دی. په ننني خصوصي نشریاتو کې ما سره ملګرتیا کې یو داسې شخصیت کم چې په خپل فیلډ کې د 20 کالو تجربه لري. که چېرې زه ووایم چې هغه د هوموپیتیک پروفیسر هغه منلی شي نو زما خبره به غلطه نه وي. ما سره نن پروګرام کې ملګرتیا کې پروفیسر هوموپیتیک ډاکټر اکبر قریشي صاحب. سر یو جهان مننه تاسو وایس اپ نیشن له وخت ورکړه. ډیره مننه ستاسو چې تاسو د دومره قیمتي ټایم نه زما دپاره ټایم وویستو او زم د خپلو اوریدونکو ته کتونکو ته په مایک باندې راوستم. ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. سر دا راته ووایه تاسو چونکې 20 کاله ستاسو په دې فیلډ کې وشو، په دې هوموپیتیک کې ستاسو په پیشنټ راځي، ستاسو دومره پریکټس دی. د نن سبا که موږ وګورو زموږ عام خوراکونه داسې وي چې مطلب د هغې نه زموږ ګردو ته نقصان رسي، نو آیا په هوموپیتیک کې د ګردو داسې علاج شته دی؟ بھائی جان زه به دا ووایم چې د یو څیز کامیابي چې وي د هغې په شا باندې یو داسې څیز پروت وي چې د هغې په وجه باندې هغه په مخ کې روان وي، هغه دی ګردې. هوموپیتیک طریقې علاج کې چې کوم دی د ټاپ علاج چې کوم دی او 100% علاج چې کوم دی هغه د ګردو دی. زه په دې شیشه باندې د خپلو کتونکو د دا وایم که چېرې څوک داسې په دې مرض کې مبتلا وي، د ګردو په مرض کې مبتلا وي، کاڼي وي، سټون وي، نو هېڅکله د اپریشن طرف ته نه ځي، هغه د هوموپیتي طرف ته راشي، انشاءالله د دوی به ډېر ښه او کویک ټریټمنټ دوی ته میلاویږي او کېږي به. بالکل سر، تاسو چونکې د سټون خبره وکړه، بعض وخت کې مونږ کتلي وي چې زموږ د خوراکونو د وجې یا دا سټون چې وي د دې د وجې ګردې ته زخم هم رسېدلی وي، نو آیا د دغې زخم په هوموپیتیک کې څه علاج شته دی، څه پاسبل دی؟ د دې دا خو تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو. نن سبا خو دا تقریبا 50% خلکو ته دا انفیکشن شروع دی. څومره مریضان چې زه ګورم په کلینیک کې زیاتر که هغه زنانه دي او که مردانه دي، هغوی ته دا پرابلم مخې ته راغلی دي، راځي ما ته د هغوی علاج کېږي، ډېر په ښه طریقه سره کېږي. کله چې انفیکشن وشي هغې کې چې کوم دی یورین برننګ، هغې ته موږ UTI وایو، نو هغې یورین برننګ پکې کېږي، ملا خوږېږي، دا کوم رایټ او لیفټ سایډ ته شي چې کوم دی دا هم خوږېږي. نو موږ چې وګورو نو که د ټیسټ ضرورت وي نو هغه ټیسټ ورته یورین آري ورته وي، هغه موږ ورته ایډوایس کوو. که نه وي هغه زموږ د علم مطابق صحیح وي هغه ډیزیز، نو موږ هغوی ته ټریټمنټ وکړو، هغه تقریبا 10-12 دن کې هغه کور شي دغه انفیکشن. جی او بل سر دا راته مو وایې چې مطلب د سټون دا چې دی نو دا به څومره وخت کې کور کېږي؟ د سټون دا پیشنټ چې دی، سټون چې کوم دی لکه دې کې سایز دی، MM دی، CM دی، نو د هغې په مطابق باندې موږ دوايانې مطلب چې څومره سایز وي نو هغه مناسبت سره بیا په هغې باندې هغه ټایم هم لګي. مطلب که غټ سایز وي نو بیا په هغې ډېر ټایم لګي، که لوکي سایز وي نو بیا په هغې باندې کم. بالکل جی، د میډیسن هغه ډیوریشن د هغې مطابق وي، د هغه سایز مطابق وي. سر دا راته ووایې شوګر نن سبا یو کامن ډیزیز دی، موږ اکثر ګورو په ډېر خلک چې کوم دی هغه په دې کې مبتلا دی، نو آیا په هوموپیتیک کې د شوګر څه پراپر علاج شته دی؟ د شوګر متعلق خو به زه دا ووایم چې تقریبا ټوله دنیا په لپیټ کې اخیستې ده. شوګر داسې مرض دی چې ډېر خلک ته خبر هم نه دي هغوی ته شوګر شوي. شوګر چې موږ وګورو نو هغه کنټرول کېدلی شته، خو ټیک کېدلی هغه خبره چې نشته تقریبا. که سټارټ دا کې کور شي هغه یو انسان ریسنټلی ورته ولګي او دغه شي نو هغه کور کېږي، خو چې کله چې کوم دی زوړ شي کرانیک شي نو بیا نه کور کېږي، هغه صرف کنټرول کېږي. ډاکټر صاحب ستاسو خبره کړ کوم تاسو اوس چونکې ووایئ چې یاره دا کرانیک شي نو دا بیا کور کېږي نه، نو کوم سټیج داسې وي، مطلب څومره وخت داسې وي چې هغې کې دا شوګر کنټرول کېدی شي، او څومره وخت داسې وي څومره وخت کې دا کرانیک کېږي؟ موږ سره چې کوم کیسونه راغلي دي تقریبا میاشت دوی شوي، هغه موږ ختم کړي دي الحمدلله، هغه پروف موږ سره شته.
حاجی او چې نه کله داسې د 2 میاشتو نه کال داسې دغه ته ورسی نو هغه بیا کرانیک کې منګه شمارو کرانیک وی هغه صرف کنټرول کیږي هغه ټیکيږي نه خو چې د شوګر نه کم مرزونه کم هغه سایډ افیکټ د دې پیدا کیږي لکه هارت شو بلډ پریشر شو ګردې شو بونز اډوکی شو دا چې کوم دی د سایډ افیکټ د دې پیدا کیږي نو په هومیوپیتھ کې د دې ډیر زیات خپل علاج شته موجود دی بګي کو څوک کول غواړي نو بالکل هومیوپیتھک طرف ته دی راشي ډاکټر صاحب هغه خلک دی وخت کې زموږ دا پروګرام ګوري او مطلب هغه په داسې بیمارو کې مبتلا وي چې هغه په هومیوپیتھک کې یو ډیر بهترین طریقه باندې په پراپر طریقه باندې دا غي علاج کیږي او هغه بیا هم دې طرف ته ترجیح نه ورکړي هغه ته تاسو څه پیغام ورکړئ ها منګه دا پروګرامونه چې نن سبا مونږ کوو دا یو اویرنس ته دا نه چې پیسې ګټلې دا یو انسانیت خدمت کولی او د انسانیت خدمت کول چې کوم نه دا عبادت ته منګه دا عبادت ګڼو زه د دې شیشې په ذریعہ بیت دا ریکویسټ کوم چې دا یو ډیر نرم او ډیر سافټ علاج دی نو سایډ افیکټ د دې هیڅ سایډ افیکټ نشته دا خکول نه کوي نو خرابول هم نه کوي خو کول دومره کوي چې زما د سوچ نه بهر داسې کیسونه شوي دي تاسو یقینو کې چې زه خپل حیران شوم چې دې میډیسن کې څومره پاور الله تعالی اخی دی چې د دې کې دومره کرانیک ایفیلیپسي غوندې مرزونه الله پاک دې سره ټیک کړی دي د ګردې فایلر چې کوم دي دې سره ټیک شوي دي بلډ پریشر چې کوم هغه د ټیکېدو قابل نه دې سره ټیک شوي دي نو کدی دې طرف ته موږ راشو وګورو او سوچ کو نو دوی به سره ډیر زیاتې کوي چې هومیوپیتھی طرف ته ناراضي او دا علاج نه خپلې ډاکټر صاحب بل کوم وګورو زمونږ ډیر مرزونه داسې وي چې هغه پټ مرزونه وي هغه مونږ هغه چاته ویلیم نشو نو آیا په هومیوپیتھک کې داسې دغه پټ مرزونو کوم چې د نارینو وي یا د زنانو وي نو هغه علاج په هومیوپیتھک کې شته دی ډیر ښه علاج دی 100% علاج دی د ته پوښیده امراض وي مونږ د خويندو میندو ته وایو چې مرزونه مو پټوي مرزونه چې پټه دا خپل جون د جون خوان رنگ پټه نو چې جون کې خوان او رنگ ني نه هغه جون نه دی تاسو راشه تاسو موږ سره کینه موږ تاسو د پاره ناسیو تاسو علاج کو تاسو ټریټمنټ کو تاسو نو تکلیف غشتل غواړو شفاء الله ورکي هر قسمه علاج پکې شته حاجی دا سه علاج پکې شته چې دما خبر سوچ کې ني او الله پاک غیله شفا ورکي نو زه دا وایم چې دا ټول د هومیوپیتھک طریقې علاج برکت دی دا زموږ داسې خاص برکت نه دی دا هم د دې میډیسن برکت دی کوم چې الله تعالی د دنیا ته را لېږلی دي د یو نیچرل فارم کې منګه دا میډیسن فارمیسي طریقه باندې جوړ کو او بیا منګه د مریضانو لورکو دا ډېر خولي ریزلټ راځي موږ دا او ډیر خسته ریزلټ راځي زه ډیر خوشاله یم د هومیوپیتھی د طریقې علاج نه چې الله پاک دل دومره چې کوم دی او صفات ور کړی دی ډاکټر صاحب بل د سټمک مختلف قسمه ډیزیزز دي او تاسو خو د هومیوپیتھک د دنیا د سټمک سپیشلیسټ وې نو د دې حواله سره څه ویل غواړئ دا خو ډیر خولي کوېسچن وکړو د سټمک ما ډیر لیدلی چې د سټمک درد چي دی ما داسې لیدلی چې په هسپتال کې نه ټیکيږي بالکل داسې ملي دلی دي بالکل نو ما دا اراده وکړه الله سره چې خدای پاک ماندل دا علم راکې حاجی د مېدې دا علم مال ډیر راکې علم ټول راکې او د مېدې دا مال ډیر راکې ډیر زیات راکې نو هغه وجه وجه تاسو هغه دعا قبول کړئ تاسو د سټمک سپیشلیسټ جی بالکل بالکل جی ډیر 20 سال راځي تاسو په سټمک باندې خاص کر تاسو پریکټس زیات تر په سټمک باندې وي دا دغه تاسو او جی زما کوم والده صاحب چې وا تقریبا د 9 سال نه د مېدې په کرانیک مرض کې مبتلا و هغه به مونږ چې کوم دی کله یو له بوتله کله بل له بوتله کله هسپتال کې اخر کې چې کوم دی نو په حیات آباد کې ډیر هسپتالونه دي مونږ بوتله هغه ماته وی چې یاره زمونږ نور علاج د دې نشو کولای نو زه داسې ډیر زیات خپه شوم زه رالم کېناستم کور ما به ما سره دومره غټ علم شته زه په دې ریسرچ ولې نه کوم نو زه چې ما هغه ریسرچ وکړ لګیا شوم تاسو یقینو کې چې زما هغه مور هغه ټیک شو نو 9 سال هغه ټیک وا دا هغه درد نو دا هغه اشفایلوري نو بالکل دا هغه السر نو خو افسوس هغه د دنیا کې نشي چې تاسو ته ما هغه سره ملو کړی چې او دوی ته دا مې دې په وساتت باندې تاسو ته ست تکلیف څنګه حالو ځکه چې هغه بالکل داسې بیهوش شو د درد لاسه نو ما سره دا احساس پیدا شو چې دغه څه نور انسانان هم وي نو ما د دې لپاره چې کوم دی مې د خپل کړه
او په میدان دومره ریسرچ وکړو چې ان شاء الله چاته کوم داسې تکلیف وي نو هغه به بینوا نه ځي او هغه به الله پاک ان شاء الله ټیک کوي او صحت یاب کوي او صحت ولا الله ور کوي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چونکه تاسو په فیلډ تاسو په دغه سایډ باندې تاسو پریکټس ته کومې بیماری داسې چې مطلب زمانه پاتې شوی وي او هغه زموږ په دې معاشره کې او د هغې په هومیوپیتیک کې علاج په پراپر طریقه باندې کېږي؟ زه اکثر په دې میډیا وایم چې پټ مرضونه راښکاره کوي. بالکل داسې زموږ میندې خویندې دي چې د چا سر خوږیږي، د چا ملا خوږیږي، د چا خپې خوږیږي، کور کې چې کینی غریبانان کارونه کوي نشي کوله. د کور خلک چې کوم دغه سره جګړې کوي خو هغه غریبانان بیماری هغه ته دا پته نه لګي چې دې کې ما باندې څه چللې. دا چې ډیرو ډاکټرانو لته لیدي لکه زه مثلا یو ټایفاید بوالم. ټایفاید داسې مرض دی چې هغه په کلونو د بدن نه نوزي. بالکل خو اوزي ځکه نه چې په نو ټریټمنټ نوزي. بالکل زما په ټریټمنټ الحمدلله الله گواه دی چې مال راشي څوک او زما یو سیمټم دی هغه زه واخلم نو زه پیښم چې دې ته ټایفاید شوی دی کال مخکې 2 کال مخکې درې ان تر دې چې 20 سال مخکې هم شوی نو هغه علاج دی کیږي او په خطرې کې باندې کیږي او بالکل 100% علاج د ټایفاید ته کیږي. دا یو پټ مرض دی چې د انسان په بدن کې وي، هغه معدم وي، هغه جګرم وي او هغه چې کوم دی ټول بدن په تکلیف کې مبتلا کوي. نو که دوی ته داسې تکلیف وي نو بالکل هومیوپیتي طرف ته دی راتلی شي او علاج کولی شي. ډاکټر صاحب تاسو خو ډېرې زیاتې ښکلې او ډېرې مزېدارې او ډېرې د خوند نه ډک معلومات زموږ کتونکو ته وړاندې کړلو. تاسو دې نه مخکې چونکې 400 کې پریکټس وو تقریبا د 13 میاشت د هفتو راځي تاسو دلته ثوابه کې نو څنګه ثوابه کې څه غنې ثوابه کې پیشنټ راځي کنه راځي؟ ثوابوال چې کوم دنو په ما اسه ګران دي یو خو 100% دي او زم 200% ما باندې ګران دي. الله دې ول عزت ورکی ځکه زما ډیر زیات عزت کوي. هغه زما سوچ کې مداسې نو چې دوی به مال دومره مين او دومره عزت راکړي نو زه به ولې دوی له چې کوم دې خپل ځان نه وقف کوم او د دوی عزت پنه کوم. زه دوی ته وایم چې زما د کلینیک دروازې هر وخت تاسو ته کولو دي که تاسو سره د پیسې درک نه لګي ځکه چې غریبانان دي ټول مزدور کار دي نو راتلی شي ما ته ویلي چې زما چې سوسی بالکل زه به کوم ان شاء الله. دا مې دوی سره وعده او الله سره مې دا وعده ده چې زه به د دوی خدمت کوم. زما څومره وسته ان شاء الله تاسو به مو وینئ او دوی به مو ویني. دا به بیا دا کلیپ په بیا راوړل د ډاکټر صاحب خبره وکړ شي زه خپل نمبر او بالکل ګرانو کتونکو د ډاکټر صاحب ډېر خوندور معلومات د صحت په حواله سره روان دي. د ډاکټر صاحب پته او د ډاکټر صاحب د کلینیک پته وزه خپل کتونکو ته وایم. علاج هومیوپیتیک سنټر بالمقابل میلا ګراوند جهانگیر روډ ثوابي. څوک چې ډاکټر صاحب سره د هغې په موبایل نمبر باندې رابطه کول غواړي د هغې موبایل نمبر به هم زه خپل کتونکو ته وایم چې 0314 98 00 305 0314 98 00 305. ډاکټر صاحب سره خبرې روانې دي. ډاکټر صاحب دا راته ووایه د ثوابۍ د خلکو تاسو ووایي چې ثوابۍ ډېر ښه خلک دی. د پروګرام ټایم هم موږ سره کم دی. یقینا موږ وایو چې ستاسو نه موږ څومره زده کړه وکړو موږ کتونکي چې کوم دی نو ستاسو نه څومره فایدې واخلي د علاج په حوالې سره د صحت په حوالې سره نو ښه به وي. خو ډاکټر صاحب په پروګرام ټایم موږ سره ختم دی. په آخري وخت کې به تاسو مریضانو ته او خاص کر د ثوابۍ خلکو ته څه پیغام ورکړئ؟ زه خو دوی له دا پیغام ورکول غواړم چې د دوی په ثوابۍ کې داسې کلینیک مونږ روان کړی دی چې انشاءالله دوی به مونږ ته ټول عمر دعا کوي. آی کې مونږ سره ډېر ښه سټاف دی. ډاکټر صاحب تاسو که د سټاف خبره تاسو وکړه نو که چېرې ممکن وي نو که تاسو سپیسیفیک بای نیم د خپل سټاف دې وخت کې ذکر وکړو نو زموږ کتونکي به ترې هم مستفید شي او هغوی ته به هم اندازه ولګي چې مطلب دلته په کلینیک کې داسې قسمه سټاف چې دی نو هغه د مریضانو د خدمت لپاره اویلیبل وي. بالکل دا ډېره خبره ده. موږ سره چې کوم دی په دې کلینیک کې زموږ نظیر خادم صاحب د منیجر په عہده باندې ناست دی خپل ډیوټي سره انجام کوي. او دین علاوه موږ سره ذل هما بیبي او جنت ماوا بیبي او هارون صاحب
دا د ډسپنسري ډیوټي سره انجام کوي په ډېره ښه طریقې سره او کوم مریضان چې راځي هغوی سره ډېر په مینه محبت باندې ملاویږي د هغوی چې کوم دی ډېر ښه خدمت کوي ریسیوینګ کوي او په ښه طریقه باندې هغوی پوهیږي ګایډ کوي په میډیسن باندې. نو زه ډېر خوشحاله یم د دې خپل سټاف نه چې الله پاک ماله داسې سټاف راکړی دی چې هغه با عزته دی ځکه چې هر انسان عزت ورسره دی. ما ته اوسه پورې هېڅ کمپلینټ نه دی راغلی. نو الله دې موږ نور هم په دې خپل مقصد کې خاص کر د دې ثوابي والو لپاره کامیاب او کامران ساتي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو وایس اف نیشن له وخت ورکو. یقینا دا موږ سره پروفیسر هوموپیتیک ډاکټر اکبر قریشي صاحب د وایس اف نیشن پوره ټیم دا ډیر زیات مشهور دي چې هغه د ژوندۍ په دې دومره مصروفیاتو کې وایس اف نیشن لا او د وایس اف نیشن کتونکو له وخت ورکو او خپل قیمتي معلومات یې موږ سره شریک کړل. زه هیله لرم چې زموږ څومره کتونکي دي هغوی به د ډاکټر صاحب د دې خبرو نه ډیره زیاته فایده اخیستي او هغوی به د ډاکټر صاحب په دې خبرو باندې عمل کی. د پروګرام ټایم ختم دی، ان شاء الله په بل پروګرام کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. راکړئ اجازه په دې دعا سره چې کوم ځای یې روغ جوړ خوشحاله آباد او د ژوند په مزو کې اوسئ. ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان، فی امان الله. پاکستان زنده باد.